څوک چې قسم کوي او بیا په خپل قسم کې خاني شي، قسم مات کړي، نو دی به اوس کفاره ورکوي. کفاره ورکول په دې باندې واجب دی، ځکه دې د الله د نوم بېعزتي کړي دی. دا به اوس کفاره ورکوي. خو د کفارې ورکولو 3 طریقې دي. اوله طریقه، 10 مسکینانو ته به 2 ټیمه روټۍ ورکوي، یا به هر مسکین ته په کم 2 کیلو غنمو چې څومره روپۍ جوړېږي هغه به ورته نغدي ورکړي. اکثر خلک بیا 2 کیلو شماري، نو دومره روپۍ به هغه هر مسکین ته ورکړي. دویمه طریقه، یا به 10 مسکینانو کې هر مسکین ته یوه جوړه به ورکړي. اوس خو یخني دی، یوه ګرمه جوړه ورته واخله. خو که چېرته بیخي د پایه نه چلیده، غریب وي، نو بیا به 3 روژې پې در پې نیسي. 3 روژې پې در پې به 3 روژې نیسي. خو دغه چا دپاره چې هغه غریب وي، داسې نه چې ګاډي بنګلې دي، مال تجارت دی او ته هم 3 روژې نیسي. ته به غریب ته 2 ټیمه روټۍ ورکوي، یا به ورته یوه جوړه کوي. او که بیخي د پیا ولاړه وه، نو بیا 3 روژې ونیسه.